الرحيم. درود شريف ولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله سوا دوش پیتم نمبر حدیث مبارک تے 1762 نمبر د جمعې د ورځې د روجې بیان دی. وعن محمد بن عباد رحمه الله، دا حدیث زمون سردار سیدنا محمد بن عباد رحمه الله نه روایت دی. محمد د راوی نوم دی، د پلار نوم عباد دی او د مخزوم قبیله سره تعلق لري. مخزوم قبیله جلیل القدر تابعی دی، صحابه کرام شاگرد دی، ثقه راویانو کې دی او صحاح سته د حدیثونو چې کوم کتابونه دي صحاح سته هغې کې د دوی روایتونه نقل دي. دا موجوده چې کوم حدیث د دې ویل کېږي نو دا امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری شریف کتاب الصوم باب صوم یوم الجمعه او صحیح مسلم شریف کی کتاب الصیام باب کراہیت صیام یوم الجمعه منفردا. ابن ماجه شریف کې دا حدیث ذکر دی. محمد ابن عباد رحمه الله چې تابعی دی هغه فرمایي قال سألت جابرا رضی الله تعالی عنه، دا تابعی سے فرمایي وی ما د صحابي حضرت جابر رضی الله عنه نه تپوس وکړ. تابعی وی ما د صحابي نه تپوس وکړ حضرت جابر رضی الله عنه. الله پاک دې راضي شي دواړو نه، الله پاک دې خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. ما صحابي نه تپوس وکړو انهى النبي صلی الله تعالی علیه وسلم عن صوم الجمعه، دا رښتیا دي چې نبی علیہ السلام د جمعې د ورځې د روژې نه منع فرمایلی ده. تابعی د صحابي نه تپوس کوي، صحابي خو هغه خوش نصیبه مسلمان ته ویل کېږي چې ایمان حالت کې په ویښه پیغمبر علیه السلام لیدلی او د ایمان حالت کې دنیا نه تللی، او تابعی خو هغه چاته وایي چې هغه صحابي لیدلی. تنه تاسو کوی پیغمبر علیہ السلام د جمعې د روزې نه منع کړی ده؟ قال نعم. دی حدیث کې دی چې جابر رضی الله عنه ورته فرمایل چې آو جمعې د ورځې د روزې نه منع فرمایلی، متفق علیه. اوس د جمعې د ورځې د روزې ساتلو په حق لا د فقهاو 15 مذاهب دي، 15 اقوال دي. اول دا دی چې هر حال کې مکروه ده، دا په فقهاو کې د حضرت ابراهیم نخعی، امام زهری، امام مجاهد رحمهم الله مذهب دی. دویم دا چې د جمعې په ورځ باندې هر حال کې روزه مباح ده، مکروه نه ده. دا د امام مالک، امام ابو حنیفه رحمهم الله مذهب دی، هر حال کې مباح ده، مکروه نه ده. درېمه دا ده چې یو ورځ مخکې یا یو ورځ وروسته ورسره روزه وساتلی شي نو بیا مکروه نه ده. دا د محمد بن سیرین رحمت الله علیه مسلک دی، مذهب دی. دا شان د طاووس رحمه الله، امام ابو یوسف رحمه الله او یو روایت د امام شافعی رحمه الله هم دی. او څلورم دا دی چې 13 هفته کې د هفتې نه بعد چېرته روژه نیولې وي او یا آینده هفته کې د جمعې نه علاوه بله ورځ روژه ساتي نو بیا د جمعې د ورځې روژه مکروه نه ده. پنځم دا دی چې وی صرف د جمعې د ورځې روژه ساتل حرام دي، که وړاندې وروستو ترې نه یو روژه نیسي نو بیا به جایز وي. خو دا د ابن حزم رحمه الله مسلک دی. دا صرف د نمونې په طور باندې دا خبره مخې ته راغله. اوس مونږ له عمل نه پکې څه نچوړ راوباسه، عمل لپاره مونږ له نتیجه سره ووته. څه خو یو د وړي سهار دی او بل ته پکې کله وایي چې فلاني دا ویلي دا خو مونږ په سم پوه نه شو، نتیجه ترې نه راته راوباسه. داسې ده که نه؟ وایه مونږ خو په سم پوه نه شو چې تا څه وویل. کله د راوي حال بیانې مونږ چې اخوا توجه شي بیا ته د حدیث معنی ته راشي بیا وایې منه ده منه نه ده نو مونږ خو پوه نه شو که نه. صحیح به ته مونږ پوه کړه، ته غوږ ونیسئ لږ، ما خو ونیو غوږ. زمونږ یو معتبره فتوا ده، شامي نومې دی، فتاوا شامي ده. هغې کې دي وایي د جمعې د ورځې روژه ساتل مستحب دي. څه دي؟ مستحب.
د جمعې د ورځې روزه ساتل څه مستحب. نو صاحب دا دومره حدیثونو کې چې منع راله دا اوس چې کوم حدیث ویلو 1762 نمبر دی کې خو تابعی د صحابي نه تپوس وکړو چې نبی علیہ السلام د جمعې د ورځې روزې نه منع فرمایلی و. نو صحابي څه وویل او منع فرمایلی او دلته تا د فتاوا شامی حواله راکړه چې هغې کې دي چې د جمعې د ورځې روزه څه ده مستحب. دا فقها داسې کار کوي که نه چې دا ټول حدیثونه ځان ته مخې ته کړي د هغې مقصد او مطلب را مخامخ کړي نو بیا ترې نه نتیجه راوباسي. نو نتیجې په طور باندې مونږ ته جوړی کې دا خیر راوغورځېدو چې د جمعې په ورځ روژه نیول څه دي مستحب. دا به تاسو کوئ او داسې به خلکو ته وایي. اوس د دې خبرې جواب چې دا منع راغلی د دې سره به څه کوو نو دا د هغه وخت خبره ده چې خطره وه د فساد عقیده د عقیدې د فساد ویره وه. څنګه د عقیدې فساد دا دی چې بس صرف د جمعې د ورځې دې جمعې ورځ کې ثواب ګڼي د روژې او بله ورځ کې ورته ثواب نه ښکاري نو بیا منع ده. اوس دا خبره نه ده پاتې شوې څوک داسې نه نورو ورځو کې هم نیسي وپالي نیولې ده بس هغه خبره وي. او ګوره اوس دا بل حدیث هم ورپسې واورئ خیر دی چې لږ دل او دماغ هم معطر او منور شي. 1763 نمبر حدیث دی ورپسې عن ام المؤمنین جویریة بنت الحارث رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور بیبي ام المؤمنین جویریہ بنت الحارث رضی الله تعالی عنها نه روایت دی. الله دې مور بیبي ناراضي شي الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرف نه بهترین بدلی ورکړي. ام المؤمنین فرمای ان النبي صلی الله تعالی علیه وسلم دخل علیها یوم الجمعه. یو واقع بیانې کله ما ته پام وکړو جوړې هم ډېره د خیر نه ډکه شي ان شاء الله. دا دی وخت تاسو د دین یو باب رانیولې دی او یو باب زده کول تکسیز وایي زر رکعات نفلونه تاسو به 3 رکعات نفل کوئ کنه هغه تم تلوار د څنګه زر دا اوس ناسته چې دا 100 رکعاتونه بهتره نه باب امرانی ولې ده مستقله. حضرت جویریہ رضی الله عنها فرمایي ام المؤمنین دا مختصر واقع بیان کوي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما قرارالو بیبی د نبی علیہ السلام نو نبی علیہ السلام تشریف راوړو یوم الجمعه د جمعې ورځ وا د څو ورځ واته د جمعې ورځ وهي صائمه او د مور بیبي روزه وا د جمعې ورځ وا نبی علیہ السلام دې کړه تشریف راوړو چې وکړه د دې بیبي محترمه روزه وا. فقال نبی علیہ السلام ورنه تاسو کو اصمت امسی پرون د روزه وا پرون د څو ورځ وا زیارت پرون د روزه وا قالت لا دی ورته ارزو کو چې نه د الله رسول پرون خو مې زیارت پر روزه نه قالت تريدين ان تصومي غدا سبال دې د روزه اراده شته سبال د څو ورځ خالی هفته قالت لا مور بی ارزو کو چې نه جی سبال مې د روزه اراده نشته نو څه پاتې شو صرف جمعه. قال نبی علیہ السلام ورته فرمایل ففتری نو روزه دې ماته دا روزه دي نبی علیہ السلام کورته تشریف راوړو د بیبي د جمعې په ورځ روزه وا جنا تاسو کو وی پرون د روزه وا وینا وی سبال د روزه اراده شته وینا خویدا د جمعې روزه ماته. رواه البخاری دا حدیث امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری شریف کتاب الصوم باب صوم یوم الجمعه کې ذکر کړی دی. دا شان امام احمد رحمه الله په لسم جلد 24817 کې دا حدیث ذکر کړی دی. امام ابو داود هم دا حدیث ذکر کړی دی. امام ابن حبان مصنف ابن ابي شيبه کې امام بهقي رحمه الله دا د دې محدثینو دا نامې زکالم کنه دا ډېر بزرګان دي چې تش د سحر وخت کې زمونږ وګونو سره دا د مبارک بزرګانو دا نامې ولګي دي د حدیثونو خدمت کړي دي او دې وخت کې زمونږ استاد دړلو خې متوجي وي کې د شي مونږ او تاسو نو الله د حدیثو خدمت والی زمونږ اولاد کې الله د حدیثو خادمان الله پیدا زه خو پوهیږم چې دې ته تنګيږي چې دا نامې علي خبره نه کوي نامې علي دا اسې هم کنه بعض یو نیم بداسي نو چې تنګي کنه ته په تنګي نو ګوره خبره خدا ده کنه اسانه خبره ده چې مخکې روزه نه وارسته اراده نشته صرف د جمعې د ورځې روزه وا نو نبی علیہ السلام ورته څه فرمایي وی ماته اوس د دې حدیث په شرح کې لیکلي بس خبره راغونډه ده خاصه ورونه خبره بمبر سره مرګري کوي نه بمبر سره مرګري کوي ان شاء الله ولایت هم خیر راشي. د جمعې د ورځې حقیقت څه شو خاص طور باندې صرف د جمعې ورځ د روزې لپاره خاص کول دا منه دي او د دې د ماتول ویل علما فرمایي ابتدا کې نبی علیہ السلام فرمایلیو چې روزه د جمعې په ورځ نه نیسي ځکه د یهود او د نصارا مخالفتو هغه به د هفته او د اتوار خاص طور باندې عبادت کولو يهوديانو به خاص د هفته په ورځ عبادت کولو بل ورځ د اړو د عبادت د جواز خیال نه دا نور ورځ ته به چې د خدای ورځ نه دي کې به اړو د سره د خطا نم عبادت نه کولو دغه شانی عیسایانو د اتوار ورځ خاص کړي واغې بل ورځ اړو د سره ورځ نه غنل بس نو اسنه چې اوس زما امت ما د جمعې ورځ بداسه خاص کې لکه د يهود او د نصارا غونتا نو اصل سیس دای سره سو مخالفت
لکه څنګه چې تاسو د عاشوري د روزې په حق لا مسله زده کړې ده. نبی علیہ السلام مدینه طیبه ته تشریف راوړ کنه، مدینه طیبه ته، مدینه پاک ته. نو څنګه چلوالته د عاشوري روزه و يهودو نیولې و. نبی علیہ السلام ته تاسو کو دا تاسو ولې روزه نیولې ده د عاشوري؟ وی په دې ورځ زمون پیغمبر موسی علیہ السلام له خدای پاک نجات ورکړو او داغه دشمن فرعون خدای پاک هلاک کړو. نو د هغه په شکریا کې مونږ سکو. او نو دا پیغمبران خو زمونږ دي. يهوديانو ته نبی علیہ السلام وای امتیانو ته ویل تاسو روزه کوي قبل کال لزه ژوند دیم کنه نو یو ورځ ور سره یا مخ کی یا او تاسو معمول الحمدلله. نه هم د محرم او لسم د محرم یا لسم او یو لسم. نو دغه وجه دی په دې وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم منو فرمایله کله چې عقیده صحیح شو د صحابه خاصم صحیح او زمونږ استاد په دې حق له عقیده درست شو چې ورځ ټول ورځ د الله دی شپې ټول شپې د الله پاک دی په هر ټیم کې الله پاک عبادت قبلای په هر ورځ الله روزم قبلای په هر شپه الله پاک عبادت قبلای بس د آخرت لپاره چې کوم ټیم هم سړی ته مکمل او شکار پکار دی د آخرت تیاری چې کله دغه خبره ختم شوه نو اوس په خپل نبی علیہ السلام صرف د جمعې د ورځې روزه ساتلې ده. هغه یو دور چې تیر شو کنه دا د منع والا حدیثونه چې یا بیبي ته ویل چې ته روزه ماته کدا یو دور اول کې هغه چې تیر شو او نبی علیہ السلام ته پته ولګی چې د امتیانو عقیده می درست شوه نو بیا په خپل خاص د جمعې د ورځې روزه ساتل. څنګه هغه حدیث موعظه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم من غیره كل شهر 3 ایام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د میاشتې شروع کې 3 ورځې روزه ساتله. وقل ما كان يفطر يوم الجمعه او ډیر کم داسې شوی دي چې نبی علیہ السلام چرته د جمعې په ورځ باندې کوجه کړی دي اکثر به روزه نو دا فقها چې مونږ له عمل لپاره کله یو خبره راکې کنه نو هغه دا ټول حدیثونه سکړي چانکړي به ته یو خبره راځي. اوس تاسو ګڼ شمېر حدیثونه ویل پس حدیثونو کې دا راغلی چې د جمعې د ورځې د روزې نه منع فرمایلی و. یو حدیث په کې تاسو لږ داسې مو ویلو چې بیبي د جمعې په ورځ روزه نیولې ور باندې سکه ماته کا. بل حدیث رالو چې نه صاحب په خپل بیا د جمعې په ورځ روزه نیولې رقم یې چرته د جمعې د ورځې روزه پرې خلا. نو خبره فقها روزه تک چاڼي کا چاڼ دا فقها دا کوي دا د حدیثونو ډوبډوبیان دي لکه څنګه د کوی او د سمندر ډوبډوبیان غیلان د تل تلل شي او د بیخ نه ملغلره روزه تک نو دا شانت دا ډوبډوبیان دي خبره روزه تک او هغه دا چې دا په هغه وخت کې وا چې کله د عقیده فساد نور ورته اړو د سره خلکو د ثواب نه ګڼلي او د يهودو او د نصارا سره مشابهت راتلو چې اسنه د جمعې د ورځ پسونه نيسي په فالو نه نيسي. نو د دې لپاره چې کله دا خبره ختم شوه نو اوس د جمعې په ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم روزه نیول. یو خبره مخکې چلیدا چې کله زمونږ تبلیغ مرکز کې د اتوار شپه نو مقرر شوی شب اتوار نو کنه او د ناپوهه خلکو به اعتراض کول او دا حدیث به پیش کول چې خاص د جمعې شپه خو عبادت له خاص کول دا حدیثونو کې من راغلی دا او چې کله د اتوار شپه پکې رااله کنه بس هغه خلک بیا څه شو په قلار کې نه څه نه دا خودي د دې د وجه نه کوي چې بس صرف د جمعې شپه په پال نیولې د بل شپه کې ثواب نه غني چې هغه د اتوار شپه شروع بیا دا خلک څه شو غلي کې ناست. یا ارحم الراحمین صلی الله او دا په بیان سي دا باندې نفلی روزه کې دا حکم دي دا فوق چې نفلی روزه سکونی سي او بیا د سوزر نه ماته لکه ملما ولا راشي یا دې چرته ملما شي یا بل څه خبره پیښ شي دې کې دا خبره پیښ او چا سره چې دا فرض نشي بل ټیم به وي دا کومه او بل چې دا عمر باید حرکت کوي دا تشبيه مرشو دا نه مرشو تشبيه دا نه مرشو ما قال مرشو تشبيه او اذا هو جمهور لك اثر بقول لي لازم وجه تقريبا برضه هي مرشي او د کوم دا باقي سوي دا وهم دی دا وهم دی ورته ټول د خپل پاک ورځي صحیح بالکل نه پته وګورئ او کنه او د ورځو کې نه محسوس کینه جمعه محسوس کینه محسوس کې باندې نه پته ولګي تاسو بالکل صحیح فهم وکړل. نبی علیہ السلام د پیر په ورځ وفات شوی د پیر په ورځ باندې وفات شوی د نسبت آخرت ته دي او پاتې شو دا نور انبیا د هفتې اتوار پیر نه چې سمدي نه ورځ خالی نه چې نبی ورته وفات شوی دا څنګه نه دا صرف یو دغه یو فضیلت دی چې د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ وفات شي نو د قبر عذاب به کېږي. دا څنګه چې د اتوار په ورځ وفات شي د قبر عذاب به کېږي تیاری به ورکړي سوال جواب کې وکړي شي او دا په تیاری کې هم او کېږي په دې ځای دا لپاره فضیلت کلمه ولي نو ټول د الله ورځي ټول شپې د الله شپې